مثال کې طور پر یو پلار دی او هغه وایي چې زما دا بچی د صحیح تربیت وشي نو کو چېرې ته رالګي او ته د بچو په مخ کې ته د بچو په مخ کې د خپلې بیبي ته کارېږي نو ټیک ته صدقې شوې دي د شریعت چې تا ته کوم طریقه ښودلې د هغه طریقې سره ورته ته مطلب سزا ورکولی شي نن سبا خو پې خلک ټوپونه وایي دا خو بالکل د شریعت خلاف دي زه دا نه وایم چې ښځو کې ګناه نشته دی خو دلته چې زما کومه موضوع ده اکثر داسې وي چې دا خاوندان د ښځو سره ډېر لوی ظلم کوي ډېر لوی ظلم کوي د دې دا مطلب دی چې موږ نه به الله تپوس نه کوي سرمن به درنه قسم دی وباسي سرمن چې څنګه ته د پردی لور خور سره دونه ظلم کوې که نه قسم درته خورم مسلمان خو هغه دی چې هغه د جبل زراز ته بل مسلمان ته امن وي د تکلیف نه بل مسلمان ته حفاظت وي او ته رالګې تا کله ښځې ته لول نیسري کړی دی ورته چې دی تار د بجلي نیسري دا په کوم د شریعت کې تا ته راغلي دي د شریعت د سزا څه حدود ښودلي دي هغه خو د هغه شریعت د حدودو د ننه سزا ورکولی شي اول یې تا ته ویلي دي چې کټ دې جدا کا کټ دې جدا کا بیا وله ځای جدا کا او که اخره کې هم سم نشي نو بیا وله خیر دې په ملا یو دوه ډبه ورکولی شي تا ته دا نه دي ویلي چې ته بیډ راوالو سر له وله روبغوه دا ډېر لوی ظلم شروع دی ښه دا خبره مې دې پورې کوله چې ته وایې چې زما دا بچی دی نیکمله جوړ شي نو ته چې د بچي په مخ کې بیبي ته کنځل کې ته چې د بچو په مخ کې خپل بیبي ته د کله ورته د پلار او کله ورته د رور پیغورونه ورکې کله ورته څه خبرې کې کله ورته څه خبره کې نو آیا کو ته د خپل بچي ته د قرآن ترجمه هم ختمه کوې که نه او ته ورته وایې چې ټول روایات ورته نقل کوي چې بچي غواړي ځان کې انسانیت پیدا کړي ښه تا ورته په دې خوله کې دونه تاثیر نشته په عمل که سره چې څونه غټ تاثیر وي دا خبره یاد ساتئ د خبرې مقصد مې دا دی چې ته یو کس ته وایې که نه چې دا کار داسې او داسې داسې خو که چېرې ته په عمل سره ورته وښیې که نه به دستانه متاثر شي هغه کار به بیا یا کو مطلب د شریعت وي چې مې کوو نو هغه به بیا نه کوي او که چېرې دا پلانکي کار داسې چې کول غواړي نو هغه به بیا کوي هلته ته د بچو په مخ کې په بیبي دې راږدلي او د دنیا کنځلې ورته څښا کې نو د ستا د بچي به ستا نه کنځل زده کړي هغه بیا بل ته کوي او دې چې سبا له غټ شي او ته دله ښځه وکړي نو د ستا نه به یې چل زده کړي نو هغه ته به بیا خپلې بیبي اړو د سړي لور نه ښکاري حالانکې دا د ستا سره پردی امانت دی چې څنګه دا د چا لور خور ده که نه نو د ستا به هم یو لور خور چاله به دې ورکړي نو ته د خپل لور خور دپاره داسې خوښې چې د ستا لور خور سره څوک داسې ظلم وکړي دا تا چې ورته کله د بجلی تار باندې دی ورته راږدلي کله څو کله پې ټوپونه وهه کله څه کوه نو ته چې نو که دغه کارونه د ستا د خور سره څوک وکړي د ستا خور لور سره ته به برداشت کړې نه شي برداشت کولی نو ته بیا د بل خور لور سره ولې دونه ظلم کې نو د خبرې مقصد مې دغه دی چې کوشش پکار دی چې مونږه چې کوم مشران وو کوم استادان دي مور او پلار دي چې دوی د خپل عمله په خپل سم کړي نو که ته چېرته بیا نصیحت کوې نه که نه نو چې د ستا په خپله باندې عمل مضبوط وي د ستا عمل ښکلی وي نو ای پلاره او ای مورې او ای استاذه او ای مشره چیرې به هم ته بیا که شاګرد ته اگر چې نصیحت کول پکار وي کله ناکله نصیحت کول پکار وي دا خبره بالکل قرآن ذکر کړی دی وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین قرآن وایي چې تاسو نصیحت کوئ ځکه چې دا مؤمنانو ته نفع ورکوي خو د خبرې مقصد مې دغلته دا دی چې په خپل عمل سره درته وښایي چې دا بچي تا ته وګوري چې وګوره زما دا بابا جانې څومره ښکلي اخلاقو سره خبرې کوي زما بابا جانې څومره زما مور سره ښکلي اخلاقو کې خبره کوي زما دا بابا جانې چې زما د ګاونډي سره څومره ښکلي خبرې کوي نو دغه بچی به د چرې ګاونډي له نقصان ورنه کړي دغه بچی چې سبا له ته دله واده وکړي نو دې په د خپل عمل سره تا دته تربیت ورکړی دی نو دې به چرم خپل بیبي سره ظلمونه کي ځکه چې تا په خپل د خپل بیبي سره ظلم نه دی کړی ځکه تا په خپلو اخلاقو سره د بچي د تربیت ورکړی دی